أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير صدق الله العظيم. دا د سلیریشتمی سپاره د سوره مومن یو درې آیتونه ستاسو په مخ کې ما ولوستو. په دې کې الله تبارک وتعالی د قیامت پر ورځ باندې چې د دې مشرکینو او د دې کفارو کوم حالت چې دی نو هغه حالت هغه ذکر کړی دی. دو به خپل ځان ته وګوري چې دا موږ څه کول، الله موږ پیدا کړي سلو او دا موږ وکړه څه او موږ څه پیدا وکړله، نو ځان ته به ډېر غټ قار راځي. لکه زموږ خلق کله د سړي نه یو کار خراب شي نو وایي ځان ته مې ډېر زیات قار هغه راغی، نو دا کافر به خپل ځان ته ډېر زیات غوسه او ډېر زیات هغه به قهر کي. الله د طرف نه به ورته اعلان وشي چې دا تاسو چې نن خپل ځان ته څو په قار کې نو په دنیا کې چې ستاسو په مخ کې د دین او د توحید او د اسلام خبره کېده او تاسو به انکار کو، نو د دې نه زما زیاته غوسه وه چې دو ته دعوت ورکول کېږي د توحید دین، د هغې دعوت ورکول کېږي او دو انکار کوي. نو نن چې تاسو ته کوم خفقان هغه خپل ځان دپاره دی، نو الله تعالی وایي چې دنیا کې چې ستاسو دغه کوم هغه روش او ستاسو کوم خوی نو په هغه وخت کې ما تاسو د دې نه زیات قار هغه و چې دو ولې دا توحید نه مني، دو ولې زما احکام هغه نه مني. دو به یو 15 سواله هغه کوي الله تعالی ته. دې ځای کې د هغه یو سوال هغه ذکر دی او 4 درخواست 4 سواله قرآن کریم کې نور ځای په ځای باندې هغه ذکر دي. نو د 4 سوالونو او د درخواستونو خو الله تعالی به له جواب ورکي، خو دا 5م سوال او دا 5م درخواست چې دو کې نو الله تعالی به ورته اخسئوا فیها ولا تکلمون، دفع شئ په دې اور کې او ما سره خبرې هغه مه کوئ. نو چې الله تعالی وایي ما سره خبرې مه کوئ، نو د دې نه وروستو د دو بیا الله تعالی ته سوال یا الله تعالی ته درخواست د هغې نه به دو هغه بیا باز راشي، بیا به الله ته درخواست هغه ځکه نه کوي چې الله وایي چې ما سره خبرې ونه کوئ او دفع شئ په دې اور کې او په دې دوزخ کې. نو دا اول سوال هغه دو به الله تعالی ته دا وکړي چې ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. یا الله بار بار د قبر کې مونږ مړیو او بار بار ژوندي شیو، یعنی هر ځله په مونږ باندې چې کوم ګزارونه شوي دي او د سټکو کوم ګزارونه شوي دي نو هغه یو ګزار هغه د مرګ ګزارو او بار بار هغه مونږه دغه ګزارونه سکلي او بیا بار بار الله تعالی تا مونږه هغه چې دی نو ژوندي کړیو او بیا په مونږ باندې دا ګزارونه هغه لګېدلي. نو فهل الی خروج من سبیل، یا الله چېرته د دې مشکل نه او د دې تکلیف نه د وتلو څه لار هغه چې دی نو شته. الله تعالی به وایي چې دا ګروزونه چې په تاسو لګېدلي وو او دا سټکي چې په تاسو لګېدلي وو او دا د مرګ په وخت کې چې ملایکو په دې سکون باندې په دې مخ باندې او په سینو باندې وولیای، نو دا ستاسو د خپل لاس کرتوتو. ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم، چې چرته د الله تعالی د وحدانیت د هغې به ذکر نو کفرتم تاسو به انکار کو. وان یشرک به تؤمنو، او که چرته د شرک خبره براله
د کفر او د بېدینۍ او د بې اسلامۍ خبره راله، هغې ته تاسو یېغ نیغ هغه چې دی نو ولاړ وای. نو دا قبر کې چې تاسو سره څه شوي دي یا تاسو سره د زنکدن په وخت کې هغه چې کوم خبرې هغه چې دی نو شوي دي، دا ستاسو اعمالو، دا ستاسو چې دی نو هغه کردارو. بیا به دو الله تعالی ته سوال وکړي چې ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا الله اوس موږ وکتل، ربنا ابصرنا، ای رب موږ ولیده، وسمعنا موږ واورېدل، او اوس موږ توبه چې دی نو کاږو، موږ ته دنیا ته هغه واپس کا. نو ته به وګورې چې موږ څنګه ستا د احکامو د هغې تابعداري کوو او څنګه ستا د احکامو د هغې پابند هغه اوسو. الله تعالی به وایي چې ذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. چې دا ورځ خو تاسو له یېره وکنه، تاسو ته به چې پیغمبران وي، تاسو ته به علما وي، تاسو ته به په کتابونو کې هغه ذکر کېدل چې قیامت کې به حساب و کتاب هغه چې دی نو کېږي، تاسو خو دا ورځ یېره کړې وه که نه. نو الله تعالی وایي چې اوس ما هم تاسو چې دی نو هېر کړی، او ذوقوا عذاب الخلد، دا د همیشوالي والا عذاب، دا چې دی نو سکی، دا ستاسو خپل د لاس د هغې کار دی. نو بیا به یو دریم سوال هغه به دو هغه وکړي چې ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا. ای ربا ته مونږه هغه وکاږه، مونږ به ډېر نیکۍ او ډېر ښه کارونه هغه به مونږ هغه کوو، ته مونږ له دا یو موقع هغه بیا راکه. الله تعالی به ورته وایي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر. تاسو له ما دومره عمر هغه نو راکړی، که تاسو په هغې کې څه علم او یا په هغې کې څه عقل یا په هغې کې دین هغه چې دی نو حاصلولی، نو تاسو حاصلولی شو. نو تاسو خپل وخت هغه ضایع کړ. د دې لاندې مفسرین هغه لیکي چې د قیامت په ورځې باندې دا خبره چې الله تعالی دو ته کوي چې تاسو له ما دومره عمر نو راکړی، که هغې کې تاسو څه کولی نو کولی شله، لیکن تاسو هغه وخت هغه ضایع کړ. نو د دې لاندې علما لیکي چې د کوم خلق د 80 کالو نه زیات دي، 80 کاله او 80 نه زیات چې هغه چې دی نو عمر یې، نو د قیامت په ورځ الله تعالی به دغې خلقو ته ووایي چې تاسو په سیټ شئ، دا د 80 کالو یا د دې نه پورته چې یې دا یو طرف ته شئ، ټول دغه مشران خلق دا به طرف ته شي. الله تعالی به ورته دقه د قرآن کې چې فرمایي دا به ورته وفرمایي چې اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر. چې ګوره دومره عمر تاسو له ما نو راکړی، 80 کاله څو عمر دی، د چا پکې 15 کالې، د چا پکې 10 کالې، د چا پکې 80 کالې. وایي تاسو له ما دومره عمر هغه نو راکړی، که تاسو چېرته ځان پوه کوو نو پوه شي به وایي. او بیا وجاءکم النذیر، پیغمبران راغلي او تاسو ته واعظ نصیحت کړی و، تاسو چې دی نو د دې ورځې د عذاب د دې نه یرول وایي، لیکن تاسو د هغې نه څه فایده هغه نه ده اخیستې. نو دې وجې نه ما څخه ستاسو هېڅ عذر هغه چې دی نو نشته دی. دا هغه خلق چې هغه کافري او د 80 کالو د هغې نه عمر هغه زیات دي، او کوم خلق چې د 80 کالو وي او د هغو ایمان راوړي، د هغو اسلام هغه راوړي، نو هغو ته الله تعالی زورې نه ورکوي. هغو خو ایمان راوړ دی، هغه الله تعالی ته پته ده. خو کوم خلق چې هغه د 80 کالو وي، که هغه مسلمان دی که هغه غیر مسلمان دی، ورته به وایي تاسو له ما دومره عمر هغه راکړی و. د مسلمانانو خو د هغې نه فایده اخیستي، هغو خو کلمه ویلي، نیک عمل هغه یې کړي، لیکن که یو غلطي کړي او یو ګناه په هغې کې چې دی نو مبتلای او بیا وایي زه نوم پوه او دې دغه ته عذرونه کوي، نو د 80 کالو د سړي د الله تعالی بیا عذر هغه نه مني چې تا دا ګناه ولې کړ دی، یا که اسلام نه دی راوړی نو ورته وایي چې تا اسلام ولې چې دی نو هغه نه دی راوړی، ما څخه ستاسو هېڅ هغه عذر هغه نشته. څلورم سوال هغه به دو بیا وکړي چې ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل. یا الله موږ له لږ مهلت راکړې، موږ نجب دعوتک،
ستا چې کوم دعوت دی او ستا چې کوم هغه وینا ده هغه به مونږ قبول کو ونتبع الرسل د پیغمبرانو د هغو به مونږ تابعداري کوو او چې څنګه پیغمبرانو هغه ویلي دا د هرې زمانې کافر که هغه د نوح علیه السلام دی که هغه د ابراهیم علیه السلام د زمانې دی که هغه د موسی علیه السلام د زمانې دی نو وایي ونتبع الرسل د خپلې زمانې د هغې د پیغمبرانو د هغو به مونږ تابعداري کوو او هغو چې مونږ ته هغه څه وایي هغه به مونږ هغه منو لیکن یو ځل مونږ له لږ غوندې مهلت هغه راکړه الله تعالی به ورته وایي اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال وایي تاسو دنیا کې دا قسمونه به نه کول چې ما لکم من زوال چې تاسو دپاره زوال نشته دغه عهدې او دغه نوابۍ او دغه مشرۍ او دغه سردارۍ او دغه واک اختیار دا به مونږ سره تر اخره پورې هغه به وي وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم او کومو خلقو چې په ځان باندې زیاتي چې دی نو کړي وو الله تعالی وایي ما چې ورسره څه کړي وو نو تاسو ته هغه معلوم وو هغه ښارونه هغه کلي هغه تاسو ته لیدل په سترګو باندې لیدل لیکن تاسو د هغې نه څه کار هغه چې دی نو نه اخیسته نو پنځم سوال هغه به د وکړي چې ربنا غلبت علینا شقوتنا